اوس چې کله مکه مکرمه جوړه سوله، اوس د قریشو اختلاف په دې خبره کې دی چې دا د حجر اسود به پر کوم ځای باندې ږدو. د کعبې شریفې خونه خو د ټولو قریشو په مشوره جوړه سوې ده. هرې قبیلې ته یو څه حصه ورکړې ول او هرې قبیلې خپله حصه پوره کړله. اوس د قریشو چې کوم مشران دي، کوم سرداران دي، د هغو ټولو په دې کې اختلاف دی. یو وایي د حجر اسود یو طرف ته ږدو، بل وایي بل طرف ته ږدو، بل وایي زه اخلم، بل وایي زه اخلم. په دې حجر اسود کې اختلاف شو. حتی دا اختلاف په دې ځای ته ورسېدی چې د قریشو مشرانو تورې سره راواخیستې، خبره جنجال ته ورسېدله، 5-6 ورځې تېرې شولې، لیکن دا فیصله نه کېږي. اوس په قریشو کې یو سپین ږیری دی، هغه د ابو امیه په نامه باندې دی. هغه د دې تر ټولو مشر هم دی او په خبره باندې پوه هم و. هغه ول داسې به وکړي، نن شپه ټول ولاړ سي یوه کور ته، سبا سهار سي هر کس و حرم شریف ته د دروازې له طرفه اول وارې رالی، هغه به ټول حاکم جوړ کړو، فیصله به په هغه سړي باندې وکړو. ټولو دا خبره ورسره ومنل چې کله شپه تېره سوه، د سهار په وخت کې هر سړی کوشش کوي چې د حرم و دروازې ته راورسېږي او هغه ځان د دې حجر اسود حاکم جوړ کړي چې کله د قریشو سرداران را رسېږي، په دې دروازه کې یو ځوان ناست دی، هغه ځوان محمد رسول الله دی. چې کله دا د قریشو مشران ټول سره رایوځای سولو، هغو سې ورته وکتل چې تر ټولو اول محمد رسول الله راغلی دی. له دوی له خولې څخه بې اختیاره دا الفاظ ووتل چې دا خو هغه امانتداره ځوان دی، دا خو هغه صادق او صابر ځوان دی او موږ به ټول پر ده باندې اتفاق کوو، دی به زموږ فیصله کوي. نو د دغې پرېکړې دپاره، د دې جنجال دپاره هم حاکم محمد رسول الله جوړ سوی دی. نو محمد رسول الله چې کله حرم ته رالی، حجر اسود ته ودرېدی، یو پټو یې اوار کو، د دې قبیلې پر ټولو مشرانو باندې غږ وکړو چې راسئ د دې پټو پر شاوخوا ټول راوګرځېږي، حجر اسود یې په هغه پټو کې واچوئ، پر ټولو باندې یو ځای پورته کړله. ګوره ټولو کسانو حصه کې واخیستله. محمد رسول الله پر مخ باندې دی، دی ورپسې دی. محمد رسول الله چې کوم ځای ور وشوئ، پر هغه ځای باندې دی حجر اسود کېښوئ. نو دغه فیصله، د دې فیصلې مشر او حاکم هم محمد رسول الله جوړ سوی دی. دا د محمد رسول الله تر نبوت 15 کاله مخکې و چې محمد رسول الله په دې وخت کې د 15 کالو دی.